مسجد بلال پاینده بانڈا کې دا د جماعت د تعمیر چار لګیا دو او دا مشرون سپینږیري لګیا دي څوک ګډۍ چلوي څوک بیلچې وایي او څوک په خندق باندې لګیا دي چنایي کیږي مشومون ها لګیا دي ډېر جوش او خروش سره او ځوانون لګیا دي رب العالمین ته دی دا صحیح کوشش دای په خپل دربار کې قبول و منظور کې کورونو کې څه قسم ته مشکلات تکلیفات وي خدای دې خپل کور دې برکته دې باندې رحم او کرم او فرمای د جماعت چار دا د الله د کور چار دو چې کوم خلق د جماعت په چارې کې لګیاوي جماعت ابودونه کوشش کوي الله د هغو کورونه ابودوي یا الله ته د کورونه ابود کې او په دې باندې برکتونه وچای د اخلاص او د الله پاک دے رضا دے پرا دے اللہ پا کور کی دے لگیا دی نئے سا للچتا او نئے سا بلا کی ساشتا دو صرف اور صرف دے اللہ دے رضا دے پرا لگیا دی او دا گڑائی چلوی بلچے مندے لگیا دی سو خاٹا ایر کئی مستری تا سو خشت ایر کئی او د جماعت چار چې کومه دو ډیره او شوق سره دا کسان کوي رب العالمین دغو خلکو نومې په خپل د فرشتو پر رجسټرو کې ولی کې او دای پروردګاره د دنیا او د آخرت د مشکلاتو د پره مخته کیتا ماشاءالله د مسجد بلال پاینده بانڈا تعمیرات چار لگیا دو او دا تعمیرات کیږي ماشاءالله او دا دعا کوو چې کوم خلکو په دې کې صدقې اچولې دي الله پاک دې هغو دنیا آخرت کې دیتا بدلیر کی او الله پاک دې دینه روزي شي او په خپلو منصوبو کې الله پاک پاس کی د مشکلات او تکلیفاتو نه الله پاک حفاظت وکي مشومون ورکو جماعت ته خپل صدقې رستولې هر ورسولې او دې ډېر په شوق سره د جماعت چارې کې لګیا دي څه قسم ته صدقې چا کړي دي رب العالمین ته دې دا صدقې خپل دربار کې قبولي منظوري او فرمای او چا د خشتو اعلان کړه دا هغه خشت ورډي الہ العالمین مردگانو پسې دی دا د صدقې پنیات باندې جماعت چارې کې دا خشتې استعمالونه دې پرا یلی دی رب العالمین ته مردگانو ته ورسای جزاکم الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل منده د مسجد نبوي په چارو کې ساو خستلا او چې کوم صحاباو پیغمبر علیہ السلام سره په مسجد نبوي کې یا په حرم شریف کې چار کولا د صحاباو د ملیونه هغه ګردې په پیغمبر علیہ السلام په خپل سندلې دا څومره د اعزاز خبره دو دواړو جهانو سردار په خپل مندي هغه د جماعت چارې کې لګیاو نو نن چې کوم کسان دا جماعت په چارې کې لګیا دي الله پاک ته په هغو باندې ډېر رحم او کرم وکړي رب العالمین دا کوششونه قبول و منظور فرمائے.
माशाअल्लाह